کل اوبه دي چې ما په خولې ګډې سوې او یو سوی ګیس راله او یوه مې دلته تیږه ولګېده چې موږ دلته مقابله کوو موږ له اوسپنې نه یو جوړ موږ پسې شاته کورونه دي میندې دي خویندې لرو مقابله مو وکړه. زه وزیر اعلی سره ناست وم چې موبایل چې ویډیوګانې دي وزیر اعلی ته ما دا وویله چې موږ ملک نورسلیم خان او دوه کسان مې نور وشول دا ملک نورسلیم ما ځکه په نام ته وشولی چې دا د ورکرانو خیال ساتي. بیا ته ما ته ویله چې بالکل دا او خاص کار ملک صاحب ما خو پرون یاد کړی سپیشل مې یاد کړی وی چې د ورکرو وروڼه ګټې موږ به دغسې په فرنټ لاین ګټو. تا د دې الله دې بدل درکړي او انشاءالله موږ خو دې لیدلي به یو په ټي ویګانو په ویډیوګانو به دې کتلي یو ملک صاحب ډېر درته خیري او بیا میر محمد به درې ډېر خیري چې د موږ رهنمایي وکړه که نه دلته هر سړی راځي او هغه یې کوي موږ چا رهنمایي نه وکړه د ده سړي وکړه د ملک صاحب زنده باد. خبره ځکه موږ 140 دین په بنګاله چې تیرې خو موږ مروت لیدرشپ موږ ولا چا پوښتنه نه وکړه. دا یو ملک نورسلیم خان دا چې موږ دلته زمان پر کې 60 دین ډېر کړې سره د سامان سره د امداد سره د کسات چې رالي دا د موږ حوصله چیګه کړه. موږ ته دې چیز ضرورت نشته نه د پیسو نه د خوراک نه د شات خو چې کوم سړی موږ ته رالی د موږ زخمیانو د موږ حوصله یې چیګه کړه دې سره موږ نور حوصله چیګه کړه. خاص کر منو سلام ته ډېره شکریه ډېره نه دي موږ سره ملګري دي برکت ته سعید ده شاه نظیم صاحب ده دو سعید لیبه اوس کړه موږ سره په فرنټ دو لیدلي دي او ګډه به مو مقابله کوله. دا تاریخ سعید خان زړه مې دوه قسمه مجلس کوي یو تنقید کول ده یو اصلاح وال ده. خو زه به دا مجلس وکړم چې دلته ډېر زیات خلک را درومي او ډېر زیات خلک دلته راشي سیلفیګانې وباسي ویډیوګانې وکړي او بیا چې کومه دا کله حالات راشي بیا یې څوک نه نو دا مروت چې کوم دي طارق سعید خان نورسلیم خان کوم خلک و دلته په میدان پاته وو لکه ډېر تکړه تکړه خلک راله بیا چې کله اخري موقعه ته بیا کومه دا سامان راغو ماشاءالله پورا راشن ورساو امداد وکړو هغه شکریا ادا کوم ملک نورسلیم خان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مروت کمیونټي اواز باندې اور بیا تاسو سره مخاطب یو ملګرو لکه څنګه مخکې موږ تاسو ته ویله لایو ویډیو مو په لارې باندې سره چلولې وه موږ دلته زمان پارک ته راتلو خو ملک نورسلیم خان موږ سره رابطه وکړه چې کارکونانو ته چیرې څه شي بندوبست موږ دلته کارکونانو ته خپل وس مطابق دلته دو ته سامان راوړی ده ملک نورسلیم خان په وینا باندې او موږ ویله چې شریف الله خان لکه څرنګه موږ هغه ویډیو سره چلولې وه تاسو ډېرو خلکو کتلې وه نو موږ ویله چې شریف الله خان او صدام خان دو دلته چې کومې قربانیانې دي دلته پرونه راسېدو د پولیس سره شیلینګ باوجود ډېرې لوی قرباني یې دلته ورکړه. موږ ویله چې دو یو خو پته وکړو او خاص کار زه صرف دومره وایم چې د موږ مروت کوم چې کوم لیډران دي لیډرشپ ته هغې ته موږ دومره وایو چې کله تاسو اقتدار چې راسو نو کم از کم دغسې کارکنانو په فرنټ لین باندې سړی چې یاد ساتي دا قرباني د دې خلکو ده تاسو پہچان د دې خلکو دې کسانو له وجې ده دې قرباني مروت کوم دلته چې کومه قرباني ورکوي دا تاسو په سر باندې ورکوي نو چې همیشه کله تاسو پاسلی موږ لکه مروت چې مخکې کوم پی ټی آی کسان پاسلی همیشه چې کوم موږ ورکران او کارکون له هغه چې کوم له کارونا له نور شیانو نه دو انګنور کړي ولل خیال نه وساتلی نو موږ دا وایو چې آینده دپاره چې چوره لیډرشپ خدای پاک کامیاب کی نو په کار دا چې دغسې کسانو په فرنټ لین باندې خیال وساتي او دو قرباني ضایع نه کړي. شریف الله خان تاسو قربانیګانې ډېرې دي د مروت قوم ته لږ داسې یو واقع هغه زخمي والا ویډیو مو دې شیر کړې وه لږ پیغام داسې ورکړه چې کسان مطمئن سي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دلته 60 دین راسې پراته یو د خان پاره د پاکستان پاره د خپل قوم مروت پاره د پسماندګۍ ختمولو پاره او دلته موږ 13 دین جیل تیر کړه. اوس چې د کوم شلینګ شوري و دا 18 غنټې موږ مقابله وکړه او چې کله موږ ته پولیس په سواو مخ راتلی موږ 100 کسان دلته موجود وو 100 کسانو موږ د دې مقابله وکړه. خو دې چې موږ په کوم کیمیکل اوبه دي چې ما په خولې ګډې سوې او یو سوی ګیس راله او یوه مې دلته تیږه ولګېده په دغځي باندې او یوه دلته لګېدله ده یوه شاته لګېده نو هغې حالاتو چې زه ډېر سخت زخمي سله بس ما داسې ویله لکه زه چې مړ شوم ما ته دا پته نه ولګېدله چې زه چا وړه هسپتال ته په کومې طریقې وړه په کومې طریقې نه وړه خو ما سره خپل ملګری د موږ د خپل ورکر صدام حسین له تاکیزو نه تعلق لري
زه د وړای و هسپتال ته او د ما نه یوه ویډیو جوړه کړې وه آی د خپل مروتو ورونو ته د خپل مروتو پیچونه شیر سوې وه او ما ته دنیا ګنټې راغلې خو موږ بیا په مقابلې حالات چې وو په دغه زخمي حالات چې موږ د دغو ظالمانو مقابله کوله نو هغې وجې ما چا ټلیفونونه نه وي چې کړې په هغې معذرت کوو خو دا زه خپلو مروتو ته وایي چې جان چې شعور راولو جان چې طاقت راولو لکه څرنګه چې موږ دلته مقابله کوو موږ له اوس پینې نه یو جوړ موږ پسې شاته کورونه دي میندې دي خویندې لرو هر شی لرو خو صرف دې پر وتلي یو چې یاره موږ د پي ټي آی لا د موږ داسې پارټۍ حکومت راشي چې د پاکستان خیر غواړي د مروتو خیر غواړي د مروتو بچو خیر غواړي نو انشاءالله که تاسو دغه جتانونو سره اتله چې کله په خان باندې داسې حال لګوي نو د مروت روډ چې کوم د موږ هیوې روډ ده دا خو تاسو بلاکوئ سو هلته احتجاج کوو انشاءالله دا زمان پارک موږ ترپېدو دا به خان دفاع په موږ باندې ده او تاسو شملې د مروتو شملې به انشاءالله موږ ټیټې ته نه کوور په هر مقام به ګټو که د جیل برو تاریک ولینی که د چې چیرته داسې ولې ارسوی ګیس مقابله ولینی که د پنجاب رینجر سره مقابله ولینی که د نامعلوم خلکو سره مقابله ولینی که د پنجاب پولیس سره ولې مقابله نی په الهي مې د قسم لا اله الا الله محمد رسول الله مانه کلمه پوره ده چې زه نن اوس عمران خان کو نرالی عمران خان کو چې ما نن ډیوټي لګېدلې وه اخر ته ځکه چې عمران خان کور ته یې 3000 سوی ګیس ګولۍ رویستې او دې باوجود موږ ورکران چې چوره ورکران دي که پنجاب نه تعلق لري که پی کې نه که مروتو نه یو دالې په شان نسله هر شي مقابله مو وکړه زه وزیر اعلی سره ناست وم چې موبایل چې ویډیوګانې دي وزیر اعلی ته ما دا وویله چې موږ ملک نور سلیم خان او دوه کسان مې نور وشول دا ملک نور سلیم ما ځکه په نام ته وشولی چې دا د ورکرانو خیال ساتي بیا ته ما ته ویله چې بالکل دا سړی ده انشاءالله موږ به تاسو مروتو باندې خیر غواړو په دې جنګ حالات چې ما د خپلې مروتې خاورې هلته لکه مثال افټ کړی ده نو زه خپلو ملګرو چې چوره زخمي و چا ویډیوګانې شور کړي دي چا ما سپورټ کړی ده چا ما ته دواګانې کړي دي خدای ماباد او خوشحال لره دغسې موږ سپورټ کوو او انشاءالله نور په موږ پرېږدو ډېره مننه ډېر بسم الله الرحمن الرحیم زه د خپلو مروتو د واړو د دغه امیر محمد بھائی او خاص کار ملک صاحب ما خو پرون یاد کړی سپیشل مې یاد کړی وی چې د ورکرو وروڼه ګټې موږ به د دغسې په فرنټ لاین ګټو تا د دې الله دې بدل درکړي او انشاءالله موږ خو دې لیدلي به یو په ټي ویګانو په ویډیوګانو به دې کتلي یو ملک صاحب ډېر درته خیري او بیا امیر محمد بھائی ته ډېر خیري چې د موږ رهنمایي وکړه که نه دلته هر سړی راځي او هغه یې کوي موږ چا رهنمایي نه وکړه د ده سړي وکړه د ملک صاحب وکړه زنده‌باد دي او بیا تاریخ هم موږ ډېر شکریه ادا کوو چې موږ ورکر په دغه جتا بیا عمران خان باندې سپیشل جنګ سره ورسوو ډېره مهرباني زه به ډېر څه نه ووایم خو الحمدلله فخر باندې کوم مروتو الله په فضل په فرنټ لاین وجګړېدله یوه بله خبره زه کوم موږ 140 دین په بنګاله چې تیرې وي خو موږ مروتو لیډرشپ موږ والا چا پوښتنه نه وکړه دا یو ملک نور سلیم خان ده چې موږ دلته زمان پر کې 60 دین تېرې کړې سره د سامان سره د امداد سره د کسات چې رالي دا د موږ حوصله چیګه کړه موږ ته د هیڅ ضرورت نشته نه د پیسو نه د خوراک نه د شات خو چې کوم سړی موږ ته رالی د موږ زخمیانو د موږ حوصله یې چیګه کړه دې سره موږ نور حوصله چیګه خاص کر منو سلام ته ډېره شکریه ډېره مننه زه به ډېر څه نه ووایم دا شریف الله چې کله کوم ټایم چې زخمي شو بیا ما جان سره واخیسته جنګ حالاتو شي جنګ حالاتو چې مې جان سره واخیسته او بیا ما ویله چې جنګ دوره پرېږده ما خپل مروت لازمي ده چې اوس ګوشي پروت دي او جګړه لګیا او پولیس دوران چې مې روباسه په خپلې په دغه ګندې مې روباسه او جګړه مې کوله دا مې باسه الله جګړه مې کوله دا مې وباسه څرنګه چې ما وباسه ما یو کلیپ واخیسته هلته ما د مخ ته کسان راغلل نوره څوک دی ونیوای سره ما یې غنه کله مو چې امبولینس ته ورخځاو بیا کسانو هیلپ را سره وکړه هلته ما ویډیو جوړه کړه بیا مې زر کلیپ واستو مې له خدا نه خواستم مرد ګوډ جوړ شي له هغه جوړ شي چې دا موږ شیر کړي او خلک خبر شي او پته ورته ولګېږي وجګړېدو نور موږ چا سره چې هغه نشته ده مروت پر په دې وجنګېدل چې مروت هر سنیټر هر او چې کوم د اصلي جنګجو هغه به ما پېژني او شریف به پېژني دا سعید بھائی دا د لاسونه یې دا یې نه دا وګوره دا نظیم صاحب دی که نه برکات دی دا لاسونه یې زخمیان دي بیا برکات کبډي پلیر موږ سره وجنګېده چیرمین ما ته خو انعام نه راځي دا بیا درته وښایي
یہ کوټ کشمیر ده چندو خیر خیل ده خو نو زه دې پر وایم چې دوه قربانیګانې وکړلې یو بل هیلپ نه وکړو خو ما خپله ضمیر دا غوښته ما ویلې چې کمرې چې اوس په دوه پښو چې مړې چې کراجې چې دا د پښو نه نیولی زه خپله مې دا اوژه او دلته شیلینګ دا ګرد روز په ما شیلینګ دربارې دا ګرد اوس موږ کاڼې په دوه مو ویسل خو خدای فضل و الله پاک شکر الحمدلله صحت سره ده لاندې یې نه کړل الله په فضل او زه د شریف او د چیرمین صاحب د سعید او د برکت خیر دی ته په فرنٹ لاین ما سره جګړېدل او دنیا مو به ویني عمران خان مو به ویني چې انشاءالله داسې ورکر دی داسې جنګجو چې دو وکړه په شا ورسې رانغله شکر د عمران خان مو بچ کړه خدای فتح راکړه چې زړه مې دوه قسمه مجلس کوي یو تنقید کول ده یو اصلاح وال ده خو زه به دا مجلس وکړم چې دلته ډېر زیات خلک را درومي او ډېر زیات خلک دلته راشي سیلفي ګانې وباسي ویډیوګانې وکړي او بیا چې کومه ده کله حالات راشي بیا هیڅ څوک نه نو دا مروت چې کوم دی د طارق سعید خان د نور سلیم خان کوم خلک و دلته په میدان پاته وو لکه ډېر تکړه تکړه خلک راله بیا چې کله آخري موقع راتله بیا پټ سه دا موږ باندې 2 بجې اټیک سلی 2 بجې موږ باندې اټیک سلی پرون 2 بجې اټیک سلی دا هغه بعد مازدیګر بیا باندې وسله بیا مو پرول مشامر باندې وسله بیا مو پرول دا څه نه ده چې د دومو پرول او موږ ته اچن نه ویله نو شپې درې واره ټیکر باندې کو سبا مې ځانو پټې مې کوم ملګری ډېر زیات به وښست دا ملګری به وښست هسپتال ته مې ورشري بای نو ټول ملګری سره خراب سره نو اخیری چې کومه دا مقابله وسله د رینجر سره یو نیمه غنټه دې موږ ډېر زیات خراب کو موږ به داسې چاته نه وتوای چې موږ داسې تورې واله خو کم بس کم مشران د بچار دا چې لر دې ته سوچ کوي چې مروت طرف نه پاتې چوک په میدان امروت طرف نه اډو کی چا مات کړه او وینه پچا وته بالکل نو دا یو ګیرم ایغه بعد پوزیشنان چوک جوړي پوزیشنان جوړي موږ خو یقینا خپل مشر چې کومه دلته ډېر ورځې سره درې کړې چلور شپې طارق سعید خان سره وکړي بچای بیمار سو نو چې څنګه د خبر څه چې هغه نو ډارې کړو ته طارق سعید خان مشتر ورسره ایغه موږ ډېر شکریا ادا کوو او بقایا چې کومه دا صاحب شکریا ادا کړه یادت مې کو سامان و ما ملک صاحب موږ ته کومه دا سامان راغو ماشاءالله پورا راشن ورساو امداد وکړو ایغه شکریا ادا کوم ملک نور سلیم خان ایغه بعد موږ سره انجینیر صاحب هم دلته دا ایغه چې کومه موږ ته تنظیمات کړی دي او زه به دا اخیره شی وایم چې څنګه موږ کوم یو ټکای له خولې وتله پښتانه یو ټکای له خولې وځي چې عمران خان حفاظت چې ده کنه دا موږ پښتانه جهاد شمارو نو هغه جهاد مو چې کومه د جهاد مسلمان فرض ده نو هغه جهاد مو د خلکو د ښکارا کې په میدان جان تمنو قتل مقابله مولا عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد نن غدا د رزلټ راغلی فی سبیل الله نن غدا د رزلټ راغلی ماشاءالله دي چې دا د غون خلک نور روان دي هغه ته موږ خوش آمدید وایو ویلکم وایو او والسلام جی